زما دې په خدای باندې قسم وي که په دنیا کې تاسو د خدای قرآن اورېدو ته اوزګار نه یئ نو په قیامت کې بس تاسو بخنې تم خدای اوزګار نه وي. ته به وایې چې یا الله زه مسلمان وم زه مسلمان هم نو الله به ورته وایي چې ته هغه مسلمان یې چې اذان به دې واورېدو جومات ته به نه تلې چرته به چې زما کتاب لستی کېدو نو بل جومات ته به دې منډې والې چې زر خلاص شم نو که زما د قرآن نه په دې تښتېدی که څه بل کار کې مصروف یې بیا هم خیر دی نو د اجرې ګپو دپاره دې ځان زه روزګارولو چې ته په دنیا کې زما قرآن اورېدو ته اوزګار نه وې نو دا د قیامت ورځ د زه ستا بخنې ته مزګار نه یما. تاسو به څه کوئ؟ څه به کوئ؟ زما عزیزان جناب رسول الله فرمایل چې هغه وخت کې به تاسو څه کوئ چې حیا به لاړه شي غیرت به د قومي طور باندې به غیرت د خلکو نه وځي. الحمدلله نحمده مسلمانان په خپله داسې مراکز جوړوي چې د دین بهکم دي پکې کېږي ونتوکل علیه داسې اسباب به جوړوي چې د دین بیړه پکې تباه کړي. ونعوذ بالله یو صحابي راپاسېد یا رسول الله انفسنا ومن سیئات اعمالنا ته ما نه رسوي چې د کومې زمانې مسلمان قوم به داسي. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. حج شو سردار کونین واپس من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اليوم اكملت لكم دينكم ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. پیغمبر الله په خپل مشن کې کامیاب. ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا د دې حیات د مفهوم نه دا معلومیږي وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اوس چې الله وایي چې دین کامل شي سید المرسلین معلومیږي دا چې رسول الله اوس په دنیا کې نور حیات نه پاتې کېږي. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اكملت لكم دينكم ظاهر خو یقیني واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اما بعد جملہ دان آیا ہمیں گفتہ ہمیں جملہ دان آیا ہمیں گفتہ ہمیں ہست دانا رحمت للعالمین. درود شریف ہوئی. صدر محترم او زما محترم و مشرانو کشرانو، دا نن جلسه ستاسو په دې کلی کې د سیرت النبی جلسه ده. عزیزانو زه یو خاص مقصد ستاسو په مخ کې بیانول غواړم
الله دې وکړي چې د لنډ غوندې وخت کې زه په تاسو پوه کړی شم. مانه مخکې زما رور جاوید صاحب د ټول تقریر خلاصه داوا چې کھریاں کہ نئی باتاں سن کے تے ہوشیار رہی، کھریاں کہ نئی باتاں سن کے تے ہوشیار رہی، اندھیریاں آسن راتا نیندر سی بیدار رہی. وہی خبریں میں در تک کرا کرا اکڑے چوائے نو خیار اوسېګا ډېرې لوی تیارې به در باندې راشي خو د خوب نه ورته بیدار اوسې. په خوړ کې سیلاب هغه سړی وړي چې ودی چې ویخي او خوړ پې راشي او طرف ته منډه کې ځان ته بچ کی. عزیزانو نن تاسو د کوواټ یادا څه نام دی د دې کلي نصرت خیل خلق ز ګرموم نه ټول پاکستان مسلمانان سیلاب وړي دي په باب د دین کې د ټول ملک مسلمانان سیلاب وړي دي ارسله تکړه دي سیوا د دین نه ار یو کار ډېر په شوق کوي سیوا د دین نه. کتا سوای چې دا د سیرت جلسه د مونږ ولا راغلیو نو د سیرت جلسه ته راتلل کمال نه دی بلکې صورت او سیرت د رسول جوړول چې دی دا کمال. تس جلسه ته خو باسي په دلاره سوک تیریږي او بدري یا بکینی پکې دا کمال نه دی. سو پورې چې صورت او سیرت د رسول نه جوړ کړي ترغه پورې مسلمان کې دین شي. نو مارس کولو چې دا ټول ملک سیلاب وړي تاسو وګورئ موجوده بر سر اقتدار طبقه سچغه شروع کړي دي اسلام 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 دا دراغه او روان دی او که خیری په د خدای یو کنه جی. اوس حیرانم چې د کوم طرف نه را روان دی او کله برا رسی پیدا را روان دی. یعنی په خپل خو امریکای تم په 2 غنټو کې ځان رسه او اسلام دې په 15 کال کې راونه رسول پاکستان 14,000 میل نندل او سبا امریکا کې او د اسلام 15 کال او شپږ چې تر اوسه لا نه دی را رسیدلی. یوا اوس په دې تاسو څه پوهیږئ چې دوی کوم کمیشن کې نولې ده اسلامی نظریاتی کونسل دې کس شی ورته وي دوی قرآن او حدیث نا تمام دي چې دوی اوس تمامي. ایما ما ته ګورې او پټکی والا دیخوا څه چل شوی زه د کم ځای نه تاسو ته راغلی م تاسو کله چرته ګورئ کله چرته ګورئ دیخوا ګورئ دیخوا او چشم من در چشم تو چشمان تو جائے دیگر ما تماشای تو کردم تو تماشای دیگر. زه تاسو ته ګورم او تاسو عام طور باندې دا شیخان چې دي د خدای ساده بالکل په خبره نه پوي ناستی سرم خوځي خو کدي جمعات نه بار دي ته تاسو کو چې څه وي خدای کو پوي پیری شو خو ډیر خیر لګیاو نو زه ته ګورم عقل بکلس د کوي خدای بنده او تور ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ تور ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ مونږ سپینګری شو نه عاقلان شو نه بالغان ما سه نه بالغ سوچ کوي فکر ګیریم پرېخي دي منځونه کوي خکارونه کوي په خبره ځان پویا مسلمان یوازې دې ته نه وای چې هغه به تسبیح ور سره ای منځونه بکای مسلمان دې تم وای چې د غزا په وخت کې به غازی وي د منډې په وخت کې به سپای وي د مړیو چتول په وخت کې به مزدوري د سیاست په وخت کې به د ټاپ سیاستداني
تاسو هغه خزینه او شرمېږي چې نن په اخبار کې فوټو راغله ده د روس یو جنای ده و میاشتې پاس په خلا کې تیری کړی. پاکستان زه خو چې د پاکستان نوم اورم کرکه راځي کرکه. دوی امریکا راکټ اسمان ته والوځي، دوی په پردو غلو ټیزونه اچي. صفت دلته دا پاکستانیان غټ سری کوي، امریکای خو راکټ والوځول کنه او چې دمره موده روس راکټ ولل نو غل دومره سوټه غل چې د امریکای کړي دی او ټیزونه په تاسو اچوي. تاسو سوالو زول اسلام کې خو قانون دا دی چې تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. د اسلام قانون خدا دی چې وړاندې کم نیکان تیر شوی دي داغوی د عمل تپوس به تاسو نه کیږي او تاسو باغی نه کی اغیله د اغي عمل او تاسو له تاسو عمل. یو سړی غور نیکه چرته بزرګ او نیک تیر شوی او نو سې چې په خروس وریږي و یاره د میا څه مطلب شو؟ میا څه معنا؟ د نیکانو اولاد دی، د موږ د بدن اولاد یو چې دا د نیکانو اولاد دی. کدا د میا صاحب نو سید زد آدم علی السلام نو سیما. تاسو پوه شئ په خبره؟ بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نے ویزانو فی خفی الصور فلان صاحب بینا. تپوس به د پلار او د مور نکی. نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبرو او زوی کافرو. یا الله زوی می غر کیږي، الله ورته انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح. دا د استاد زوی نه دی چې د عمل ستا پشان. زوی به د پلار په نه کین خلاصيږي او پلار به د زوی په نه کین. ای خیال استو محال استو جنون. دا یو بل لیوان توپ دی چې په مونږ کې راسخ. دیو جنا سوچو کوي تسبیح منزونه دا ډېر خکار هوې تسبیح پلاس کې پجومات کې ناس تل خو خون کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرې دل ډېر خون کوي. تسبیح پلاس کې پجومات کې ناس تل خو خون کوي لیکن تورا پلاس کی په میدان کې ودرې دل ډېر خون کوي. ولی که رسول الله صلی الله علیه وسلم مرد میدان مجاهدو اغه نرستو مرد میدان مجاهد ابو بکر عمر او عثمان او علی او دغه زمون دین دی. دین سیوا بل لار خدای ته تل نه ده، دغه لار به اختیاره. تباله مسلمان خبر اوري جنت او دوزخ. جنت یو لالچ دی چې قران درکړی دی چې پکې بدای دای 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 دای. جهنم یو عظیم قهر مظهر دی د پروردگار عالم. بنیادی شی بل دی. بنیادی شی دا دی چې ته عاشق او خدای معشوقه ده. په دې خبره پوهیږئ؟ نو مقصود به ذات شیبه ستا په زندګۍ چې بیا د معشوقې رضا لټول وي. نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش، نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش، وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے. خیال راغی جی. نو عرض میں داو چې مقصود به ذات شه آدم محبوب رضا ده. اوس تبڅکه تبلیوانه په دې سرک بځي دکان ته بناسته موچی توپ بکای دفتر کې بابو به لیکل بکای. ها 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 یاره دغه وخت کې مو معشوقې سره رابطه څنګه ساتم؟ دی وخت کې ساتل کېږي دست بکار و دل بیار. کې دی نشي دست بکار و دل بیار. لاس به د کار کې اختی او زړه به د یار سره خبرې کوي. کې دیش لاس کارم کوا او الله 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 الله. دا غورز ماته چا تسبیح را کړی دا ما جیب کی هدیه سه کله کله د سو ګورم. نو زما چې په دنیا د خدای کې بل وظیفه مشته سیوا د دینه چې الله 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 الله.
څوک چې پچا مینی نو د خپل معشوقې د ذکر نه بل وظیفم چرته ای خبره کا صوفي سین نشته دی ودا دا سر باندې نکریزي ولی مګلی نه څه چل نه خیر دا شوقونه دي د چا څه شوقي دي چکر عزیزانو وخت کې دی په دنیا د خدای کې لوی مزه او خوان د دینه بل څه شي کې دی چې سړی شپه ورځ وي چې الله 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 الله. جاوید خدرنه نور وعده واغسته او وعده په خپل ځای ټیک دي د سره کوي. نن خدای سره دا وعده وکړي چې یا الله د ضرورت نه سیوا به بل خبره نکوم نور خبره به می صرف دای چې الله الله الله. مجنون جوړ کوي ځان نه په ګوته په دې زمکه لګیا دی لا 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 الکه دا سکه ورته وي مشق نام لیلا میں کنم مشق نام لیلا میں کنم د لیلا د نامه مشکو ما چرانه چرته هیرنش پدې سکیږي ورته دا ماتم پته ده چې پدې څه نه کیږي لیکن خاطر خود را تسلا میں دے ہم نعرہ تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت مشق نام لیلا میں کنم پدې سکیږي و خاطر خود را تسلا میں دے ہم پڑھلا ته تسلی ورکړه. کپ مجازي عشق کې مجنون د لیلا نوم په شګو کې لیکي اورله په تسلی ورکړي نو خدای خو محبوب حقيقي دی کنه. لیلا یو انسان او پیدا کړي خدای و نو یو انسان چې داغه حسن داسي چې سړی لیونه کی نو دغه حسن چې چا پیدا کړی دی چې اب څنګه چې سړی باندې لیونه کوي بیا دا حسن چې نن دې سبا بنئ نن دې سبا بنئ او هغه حسن چې ابد الاباد د پاره په یو حال وي. امام ترمذی رحمت الله علیه یو باب قائم کړی دی په ترمذی کې باب السوق فی الجنه. جنت کې به یو بازار لګي دا جنتیان به راګرځي ها الله ورته خوشحال شوي یا الله ډېر نور سغواړي وساجت نشتا ورګه یو شی پاتې ده نو ملائکو ته وې زما او د دې جنتیانو منځ کې دا حجاب چې ده لری کوي نو د اهل جنت او د الله منځ کې حجاب بلری شي چې لری شي دا جنتیان به خدای ته وګوري. قران کې راغلي دي وجوه یومئذ ناظره وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. ډېر مخونه په دغه ورځ تازه او خدای ته وګوري. ووجوه یومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره. ډېر مخونه په دغه ورځ باندې خړوي او دا به یقین وي چې اوس باغه معاملې ما سره وشي چې دملا ډوکی را تمات کی دیدار بوش اهل جنت بټول بیوش نو پروردگار ته به التجا وکي چې پروردگارا دا ټول جنتونه دا ټول نعمتونه خدایا دا ارڅ قربان دي خو چې دا مزه یو ځل بیا نو مقصود به ذات شه جنت نه ده مقصود به ذات شه نعمتونه نه دي مقصود به ذات شه د عاشق په ژوند کې د محبوب دیدار وي. دې خبره پوهیږي مقصود به ذات شه. تاسو بداوي چې خدا مونږ بل کار بنکو خدا محبوب به ګورو کلا ګورو به کلا دغه سے تاسو غوند یو بزرګو نیمه شپه دا لګیا ده الله 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 دا غانه جذبه کې راغې
وی یا الله زهر وخت ویم چې الله 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 او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده زدایم ته هم ولا یو ځل چې زدایم کنه आवाज ورته وش چې گفتا اللہ ہے تو لبیک ماست گفتا اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست او بزرگان غصه کې ولې داستا الله چې کوم دې دا زما لبیک دی نیمه شپه د ټوله دنیا او د پرته د تعالی الله کې که زه درته حاضر ولاړ نه وی زه در سره نه وی نو تعالی مې دا توفیق نه وی درکړی تا به الله څنګه ویلې عزیزانو نور هیڅ نشته دا ټول فضول دي دا وهم دی کده نو صرف الله دی اغه ذات ته چې چا په دنیا کې تپاللې چا د مور په خېټه کې ته جوړ کړي کم به قبر تعالی جوړي او کم به قیامت تعالی جوړي او کم به جنت تعالی بللا څوک خزانه ده دنیا کې کور تعالی جوړ کړي دي کده غټلا خدا کینی بیړه دي غر کړه بچی دي د لړمه د بچو غوندې پتا اختای تا خوري 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 چې سو پرې مردار نه کنه جی رور دے آدھے مال لغلی پلار دے کس دے ورکول دعا درتا کی کنی کافر کئی دے ورپس دا ټول وهم دے قربان دا آغا ذات نا چی چاہت دا نیست نا ہست کرے دا عدم نے موجود کرے بیا بدی عدم کیو پا قیامت کے بدی بیا را پیدا کیو زانتا بدی ادری خبر دا آغا دا د بادشاہ وینځوا ټول ورځ به خدمت وکړو د شپې به په یخو به داسو کو نیت به وتړلو 15 سپاره به یو رکعت کې ویلو 15 بل رکعت سار بانګ مال بچ کېده من الجنه والناس به کې 2 رکعاتو کې به قران ختم به کې په سجده به پرې وتا چې الله ته په ما مینه خدا استا ما سره ډېر مینا ده بادشاہ چرته را پاسې دلو بونګاره واورې د چې کوټه سره غوکه خدای دا چغي وای چې یا الله ته په ما مینه بادشاہ په دروازه لري کوي بیوقوفه د سه مو وای چې خدای ته په ما مینه د سه وای چې خدای ز پتا مینه هغه ورته ز بیوقوف ته زه د ورځ ستانه او کارم د شپې څه کوي چې زما او زما د محبوب منځ کې رااله ز خپل کار کوا کا په ما مین نه تعالی بادشاہي درکړې او ټوله شپه د پروته کا په ما مین نه د ورځې مستا په خدمت کې زړه وچوي او د شپې میزان ته ودرې د خپل کتاب د تلاوت توفیق په نفلو کې کا په ما مین نه دا توفیق به مال را کړې عزیزانو هغه وخت کې پوښه چې خدای پتا مین دی چې تازان ته ودرې تازان ته په سجده وغورځي تازان ته په جړات یو وخه چې د شپې را پاسې دي او یو اوخه د الله د پاره د سترګې نه توي شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابد الاباد د پاره په دې سترګو جهنم حرام دی یو اوخه کوم سترګې چې د شپې خدای ته وجاړي ابد الاباد د پاره په جهنم حرام زما عزیزانو نور څه شدي په دې کائنات کده نو صرف د خدای ذات او بیا خدای په خپل خدای کې کومه مهرباني چې په جناب محمد رسول الله کړی دا دای بیا په بل چا نه دا کړ کومه پرزوی نه چې او داغه ژوند څنګه زندگی څه و عرفات په میدان کې ولاړ دي صحابه او ته تقریر کوي چې صحابه پاغه وخت کې بتا سوڅ کوي چې حیا بد خلق نه لاړ شي حیا به پچا کې پاتې نه پلار بد زوی حیا نه کوي مور بد لور نه کوي رور بد رور نه کوي امی بد مولا نه کوي حیا بلاړ د یو ټکی باندې سوچ سره وکړي زمون ملکی لیول باندې حیا لاړ
ظلمه لک به بربنده خزه به ځان سره روانه کړي، دنیا به ورته ګوري، داسې لوپټه به ور په سر کړي چې دنیا به په تماشای او په لاره به رواني خبرې کوي. دی الک له به دا حیا نه ورځي چې د عزیزان تربوران قوم خلق ټول راته ګوري او زه خزه سره بربند روانه. دا څه ده کنه ده چې لک په خېټه موړ ده لګ او د روټه درکه ولګیدا، اول کار دای چې خزینه برکه کوزه کی او بربند ځان سره ګرځي. ځوان او پیغلی لونا اپ دې سره کو بربند ګرځي او تمام اعضای جسم داسې لباس جوړ کړي چې د بدن یو رګ پکې ښکاري. دا خلق چې څو وخت کینی نو دا زاو تاسو چې یو دوی ځان ته معززین وي او مونږ ته رذیلان وي. دا مونږه پرتوک چا غوندو ګریم پریخي دي او چرړی میرډیم سر نه تو کړی دی، وای دا رذیل خلق ده. د شریفو خلکو دوی سره چرته وخت لري، یعنی زمون خزه چې بورکا کی ګرځي نو مونږ رذیلان یو او د دوی خزه چې شاملات دي نو دا معززین دي. تاسو پوه شئ زمون رذیل شو چې د مانزه اخراشي مونږ جمعات ته ځو، دوی کلب تزي، دا معززین دي او مونږ رذیلان. چې د جنازې وحشي مونږ راشو د مسلمان جنازه کو، دوی لري ولاړی، دا شریفان دي او مونږ رذیلان. تاسو د خدای قمقل یې دا واوري چې سرمایدار او مالدار سړی ته ټوکرای مکیږي. تاسو چې د خان نوم ورو یا سی ورته د سی تخنیږي خیال مراغه جی، مالدار سړی ته داسې نینی چینی کیږي پرون کې نه. کيو مالدار تا سره په دې نیت پاسې د چې د به مال سره کی او دولتمند د صبره کی، درې سی ایمان د دې سړی نه لاړ شي. په دې نیت سرمایدار ته پاسې دل چې د به سره کی، درې سی ایمان تلاش. په دې نیت پاسې دل چې ملما ده په خیر رااله، دا خکار ده. په دې نیت چې دا سرمایدار ده مال بچرا کی درې سی ایمان تلاش. غلی دست بکار او دل بیار باندې عملو کوي. ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه، فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي. دنیا بچي او د دې د خلق بچي. قسم په خدای دې ما په دې نه ګناګاري، زه چې دوی ته ګورم دوی پورې سرونه نشتا، کانی ور پورې تړلي. د سړی بچي هغه چې کارونه د سړی توپ کوي، سړی هغه چې کردار او کرتوتونه د سړو وي. په لباس خرته پرتو ګورواغوند او خرم سړیش، ټوپایت خرته ور په سر کا خرم سړیش. په ټوپو په لباس څوک نه سړی کیږي هغه چې د چا زندگی د جناب محمد رسول الله په نقش قدم باندې سړی کیږي. هغه مونږ مليانو کې دا کمزوري ده. مونږه غریب سړی بیره تباشي په منځونو کولو مونږ ته د سړی زوی نه ښکاري. معتبر کال کې د اختر پورس چا تراشي دی، خو کالیز دی کنه، کالیز دی کال کې راشي په خیر مولانا سے اختر دی مبارک شه، په خیر تاسو خیجی. دام شکر ده چې اختر پورز منزله خرازی کنه. ما ته وګورئ دام شکر ده چې اختر مونږ کم از کم انا لله و ته په دې څنګه شکر وباسي چې ټول کال د فرض مونږ نه دی کړي او د اختر واجب مونږ تراغه کده اختر مونږ چاو نم کو نه په نه کافر کیږي او فر مونږ چې قصدن یو قضا کو نه په کافر کیږي. فرض مونږ باندې کې تراوله شیطانت له جمعات لراشي. خیال امراغه بیا چې کوم جمعات کې حافظ ولاړی او دې تراوی ټول به تختی لن امریکنه انجن مولا به صحیح کوي چې زر تراوی خلاصي. دا سړی ته والکانو
زما دې په خدای باندې قسم وي که په دنیا کې تاسو د خدای قرآن اورېدو ته اوزګار نه یئ نو په قیامت کې بس تاسو بخنې تم خدای اوزګار نه وي. ته به وایې چې یا الله زه مسلمان وم زه مسلمان وم نو الله به ورته وایي چې ته هغه مسلمان یې چې اذان به دې واورېدو جومات ته به نه تلې چرته به چې زما کتاب لستی کېدو نو بل جومات ته به دې منډې والې چې زر خلاص شم نو که زما د قرآن نه په دې تښتېدی که څه بل کار کې مصروف یې بیا هم خیر دی نو د اجرې ګپو دپاره دې ځان زه روزګارولو چې ته په دنیا کې زما قرآن اورېدو ته اوزګار نه وې نو دا د قیامت ورځ د زه ستا بخنې ته مزګار نه یما. تاسو به څه کوئ؟ څه به کوئ؟ زما عزیزان جناب رسول الله فرمایل چې هغه وخت کې به تاسو څه کوئ چې حیا به لاړه شي غیرت به د قومي طور باندې به غیرت د خلکو نه وځي مسلمانان به په خپله داسې مراکز جوړی چې د دین بیخکندي پکې کېږي داسې اسباب به جوړی چې د دین بیړه پکې تباه کېږي. یو صحابي را پاسېد وی یا رسول الله ما دپاره خدا دعا وکړه چې الله دې هغه ورځې ته ما نه رسوي چې د کومې زمانې مسلمان قوم به داسې وي. دا آیات راغی عرفات غونډای باندې حج شو سردار کونین واپس مدینه ته راغی جمعه ورځ ده منبر د پاس اعلان وکړ چې ما باندې عرفات کې دا آیات نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم ټول صحابه خوشحال شو چې الیوم اکملت لکم دینکم چې دا خو دلیل د دې دی چې زمونږ پیغمبر الله په خپل میشن کې کامیاب ظاهر خو یقیني د خوشاله یاد ودا اوس جاری ولی و صحابه د دې آیات د مفهوم نه دا معلومیږي چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی دنیا ته د دین د تکمیل د پاره اوس چې الله وایي چې دین کامل شه معلومیږي دا چې رسول الله به اوس په دنیا کې نور حیات نه پاتې کېږي. ظاهر خو یقیني د خوشاله یاد ودا اوس جاری ولی و صحابه د دې آیات د مفهوم نه دا معلومیږي چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی دنیا ته د دین د تکمیل د پاره اوس چې الله وایي چې دین کامل شه معلومیږي دا چې رسول الله به اوس په دنیا کې نور حیات نه پاتې کېږي. صحابه یا ټول په خندا او یا ټول په جړا شو راله د سردار کونین په خدمت کې چې یا رسول الله ابو بکر صدیق داسې وایي سردار کونین ورته وایي چې صحابه او ابو بکر ټیک وایي ما ته الله پیشکش وکړه چې دنیا کې پاتې کېد غواړې او کما ته راتلل غواړې نو صحابه ما آخرت له ترجیح ورکړه او دنیا مې پرېښوه. د دې آیات د نزول نه 80 ورځې بعد جناب رسول الله بیمار شو چې بیمار شه د مونځ ټایم دی صحابه په جمعات کې صفونه جوړ دي او ناس دي حضرت بلال مؤذن دی د سردار کونین الله بلال
مؤذن دی. صحابه ورته وی چې بلال سردار کونین ته اطلاع کول دي چې مستیار دی. بلال ورغه دروازه کې आवाज وکړ چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. مستیار دے صحابہ انتظار کئی لگیا دی. سردار کونین دننا سوال جواب را لیگی چی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر صدیق تا حکم کئی چاغ مخ کی منزو کی ما طبیعت باندې بوج زیاد ته مستراوت نشما. حضرت بلال چې په دروازه کې واورید چا ز پچا مې لما ابنل ز په جمعات کې نوینما. بیوش را پرې وته په دروازه کې چې په اوش کې شو نو چغې کړې چې پروردګار کاش چې نه په حبش قوم کې پیدا شوی وی او نه لوی شوی وی او نه د محمد رسول الله د بیماری او آس په ما شوی چاډو پیدا نه وی. دا محبوب د بیماری به څنګه اور الله نن ستا په ملک وای سینما ځکه نه بندو چې دا عید میلاد النبی دی. په دې میاش کې رسول الله پیدا شوه نو رسول الله چې په دې میاش کې پیدا شوه دی نو خوشحالي تاسو سینماګانې او وی سی آرونه چلول کوي. عزیزان بلال راغه صحابه ته وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر په جړا شو ورته وی چرتا او د محبوب په مصلا او درې دل چرتا زدا کار نه کوم. بالکل صحابه ورته د خدای بنده مز قضا کیږي. ابو بکر وی چې ارڅ کیږي زبد سردار کونیل په مصلا څنګه ودرېګما. دا ډېر ګران دا اوس درد سره تعلق لري. د دې زور ابو بکر ته پته لګیدا مونږ ته څه پته لګي. مونږ څه خبرو مونږ په دې لار نه یو. قسم په خدای مونږ له بوی نه درا زړرته معنا اول تاسو کې بوی نه درا د دې درد د ابو بکر ته پته. صحابه په زور نیو په مصالح او درول چې وې درول نو سردار کونین طبیعت کې لک خفت پیدا شي. حضرت عباس او حضرت علی ته आवाज وکړو چې الا لګ می طبیعت ټیک شو او د جمع منذرانه چې قضا نشي ماجومات لبوزي. بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د عباس او د علی په وګای لاسونه کېخو او ما چې رستونه ورته وکړه نو رسول الله خپل ځان پسې پزمکه راخ کې او د جمع منستروا. په دې کائنات کې بداغنه لوی څوک پیدا شي او په داسې وخت کې د جمع منځ نه قضا کول. په داسې وخت جنت د دغه خلکو ځای دی. ستاو زما څه کار دی جنت سره زمونږ څه کار دی. تاسو په دې سوچ کې یې چې جنت جوړ پدې کې دی چې سړی مرشي او جنازه یې وشي او دا طالبان ورپسې بیا دود سپاره وي کنه جی نو بس په دغه جوړ سړی بخلې کی. دا یو بل قانون وره انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى او کما قال صلی الله علیه وسلم. د اعمال مدار په نیت باندې. تاسو په د جمعات کې چې څومره ناس دی یو ay په ایمان چې د جنازې غرض او غایه پیژنئ وای د مړو جنازې کړي کنه چا چې کړي لاس اوچت کړي
تا نه دي کړی کریم دي غرض څه ده غرض پیژنئ تاسو پوه شئ غرض چې د کوم شي غرض نه پیژنئ ماله و معلیه نه پیژنئ جنازه څه مطلب شو اوه په ایمان که خپل مړی در کې شوی یو قبل شوی په دې ځل کې نره درد پیدا شوی دی چې خدای په دې توره کنده کې بد سره بیګاله څه چل کی دا شوی دی پلار دې مړ دی ورور دې مړ دی خزه دې مړه ده لور دې مړه ده دې کې نره در چې یا الله دې کې بد سره بیګاله څه چل کی څنګه پولیس به نیسی څنګه عدالت کې به پیشي کیږي یا الله بری کیږي به که عمرې کیږي به که پانسی کیږي بدلته به څه چل کی دا تصورم چا سره شوی دا خو حضرت عثمان نه تاسو قبر ته ګوري جاری ولی جاری لك وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره ما د رسول الله نه اوریدلی دي چې قبر اول منزل دی په منازل د آخرت کې کدی کې سړی کامیاب شو ټول عمر به کامیابی کدی کې پاتې راغو ټول عمر بیړه تبا ده نو عثمان وی دې زه تجارم زکا چې په دې اول منزل کې تبا نشم دا تصور ممکن راغلی کوړته او زیارت ته او ختم دی او 2 سپاری دي او دا سپاری در پسې چې څوک وي دومره کم عقل دي چې په 1 روپۍ تامړي پسې 2 سپاری وي 1 روپۍ ورکه یا 2 روپۍ طالبان راولي ورکول سلسل شی ورکه 2 روپۍ دا الټا خدای سره نور ټګي کې پرې خود پرېخي درته لکونه دي د لکونو جایګیر او جیداد او نقد درته پرېخوي او مولا په 2 روپۍ ټرکیاوي یعنی خدای له دوکا ورکه چې خدای دا 2 روپۍ دي د پلار می پیو بخا خدای وی خدا تاسو هغه دا پری دورونه یا پری دیو منګي کې غنم اچولي د غنمو زکات او لاندې ته 15 روپۍ خوي اپریده زمه ما سينه چې اپریدي په خپشي ز خپل دریواله اپریده ما او دا سينه چې اپریدو باندې جوړه جنډا والا ده هرچا کې خاو خراب شته نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کا اپریدي لک خراب دي وکه دی لاندې اوس 15 روپۍ غوي او پاسه په غنمه چوری دی مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې زکات ته اخلاص مال دا قبول وکړه غنمو مولا ول چډه راخدا قبول کړی مې او چې دا سه پیزاره پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې ته ملای تیار ټیکاله خوري و دا 1 روپۍ واخلا دا غنم بیا مال راکه چې خپلو کې واچم چې برکات پکې شي مولاړه کې خیال کو چې بلا په چست غنم څکه دا نقد روپۍ والا غنم ته یوړ چې کور ته لاړو خزه ورتل دا خو دې بیا راوړ چې واخلا خزه خلای په قران چې خلای مې وټاګو ملا مې وټاګو خلای لمم دوکا ور کړو ملا لمم دوکا ور کړو وې چې څنګه وې چې 15 روپۍ را باندې د پیسو زکات و دا غنم را باندې د غنمو زکات و خلای ویلی دي چې قبض پکې شرط ده نو غنم ولاندې 15 روپۍ چې غنم ملا قبض کړو 15 روپۍ پکې قبض شوی نو چې قبض راغی غاړه مې خلاص شو اوس چې ما په خپل چالو کې مولانا پر روپۍ واخستنو دې کې د خلای څه کار ده تاسو پوه شئ تاسو هغه یې چې پریخي درته جایګیرونه جیدادونه پیسې او بیا 2 روپۍ باندې 2 سپاری طالب لور کې په دې خدای له دوکا ورکې چې ګینه پیسې مې ورکې دا سړی قسم په خدای دې کې په دې خدای وبخي قسم په خدای دې کې خدای په دې وبخي خدای له دوکا نشي ورکول هیله زمونږ د زماني هیله دا معنا چې خدای سره ټګي کول قسم په خدای ليس للانسان الا ما سعى ليس للانسان الا ما سعى انسان د پاره به او ما شي کارآمدي چې کوم د پخپل کړي بیا 3 سيزونه د مرګ نه رستو به کارآمدي چې کوم پیغمبر ویلي دي صدقه جاریه
نیک اولاد او علم. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، سره مرشه دغه عمل منقطع شو، الا صدقه جاریه، اولاد صالح او علم. چې دا درې سيزونه پریخیو دا د مرګ نه بعدم فائدہ کوي. دا نور ټول ستاو زما رسم و رواج دی، خپل خاطر لپاره تسلی ورکو، حقیقت دا شی نه دی. ختم ختم مزه کوي چې د ختم احترام او عزت وستا پړه کې او هغه مد نظر یو کې ګوره ته چې ما کور ته بوزي او ختم دې کړی په کم ځای کې مې کېنه او چې دا غټ غټ سنداګان در کر راشیا کم ځای کې کېنه خبره ده. ما بوزي پوزه راته واچه درایو غړې چې راشي په دې ختم کړي او سنداګانو لدی صوفیه چولی دي. یعنی زه چې قران ویم نو ما په پوزي کې نه، خدای پاک په دې دوکه کیږي. خدای ته وګورئ، خدای ته وګورئ. که تاسو مليان غږ نه کوئ نو موږ مليانو خو په غږ کولو بیړه غر کشوا. اوس پوری چې دا خلک ټیکيږي اسم نه بلا ور پسې د خپل کار ولې خراب ہے. عزیزانو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمع منذ شکور تلاړ، صحابه اور پسې لاړ، چلاړ و یا رسول الله کته وفات شوی تا نرستو به زمون څه حال وی. سردار کونین ورته قانون وی، اے صحابه وکیدی ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین کتاب الله و سنتی. دو سيزونه مې در تفریحي دي، یو د خدای قران، بل زما سنت زما حدیث. کتا سو د خدای په قران او زما په حدیث عمل کولو نو الله به تاسو چرې نه گمراه کوي او سربالا او سرفراز به یي. کتا سو د خدای قران او زما سنت پرې خو نو خدای به تاسو پرې دی. د یو ورځې نه به بل له ذلیل یي، د بل نه به بل له ذلیل یي، د بل نه به بل له ذلیل. نن ملکی لیول باندې زمونږ د ذلت وجه څه ده؟ ځکه چې مونږ د خدای قران او د پیغمبر سنت پریږي نو خدای مونږه پریږي. لاک سات چې تیر شو دروازه وټکیدا، څوک ده؟ بی بی فاطمه ورته وایي چې یا رسول الله یو ډیر ہے بدناک سړی بهر ولاړ دی. جناب رسول الله ورته فرمایل چې بچیا دا ہے بدناک نه دی، دا غسړی دی چې تا به بی پلار کی او میندې به دې کونډې کی. بی بی فاطمه ورته وایي چې بابا جانا چې دا دومره خطرناک سړی دی والله که دننه دراتلو اجازت ورته وکما. حضور ورته وایي چې بچیا دا څوک دی چې زما دروازې تراشي چې چارا لېږلی دی هغه ته فریاد کوه. وایي ورته چې راشي. عزرائیل علیہ السلام دننه الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. وخت پورا دی. حضور ورته وی اسرائیل لک صبر وکړه چې جبرائیل راشي. پړک کې جبرائیل را. اوس جبرائیل څوک دی؟ دا تاریخ خو زه درته نشم ویلی. جبرائیل څوک و؟ عزیزان کاش چې دا هغه حسن مزم واغسته او ته خبر شوه چې په کوم حسن زلیخا مینه وا او بیا دا هغه حسن نه خبر شوه او داغه مزم واغسته چې د کوم حسن د کتو یو لک سلیری زره پیغمبران پارمان دا هغه حسن مزم واغسته چې د کوم حسن د کتو د پاره د اسمانونو ملائکو خدای ته درخواست کړو چې د زمکه دنیا خو په دې خوان مشرفه شوا
یا الله یو ورځ خو پاسم راولا چې مونږه وګورو د اسمانونو ته معراج کې چې بوتله او داغه ملائکو درخواست منظور کړو کینی الله خبره خو ور سره پس مکم کولې شي تاسو پوه شئ نو کاش چې اوس هغه مزه علم سره او مهنت سره او خواري سره تعلق لري جبريل راغه یا رسول الله الله ورته وی چې جبريل زه خو تیار ما خو زما د پروردگار نه دا تاسو که چې ما نرست زما د امت بسوک نگهبان وي جبريل سترګو رب کی زی عورت ورته حبیب الله فرمایي چې فکر مکو تا نرست با استاد امت ز نگهبان یما بی عائشہ فرمایي چې د رسول الله سر زما پسینه پروتو اسرائیل علیہ السلام سکرات د موت پراوست نو ما چې د پیغمبر زن کدن سخلی دلې ده نو ما په زندګۍ کې داسې سخت زن کدن د چالي دلې اسرائیل ته وې چې په دې مې پوي کال چې د دین عملو سخت بلشتا او کا ختمه شو و یا رسول الله دا خو پر روپے کی او نه سخت می پتاي خې سردار کونیل ورته وې 4 روپے کی 15 سنه سخت نورم په ما کېګدا خو اسرائیل چې زما د امت سره ګوره سختي ولکه زما امت ډیر ناتوال او ډیر کمزور دی هغه داغي برخه تکلیفم په ما کېګدا چې لک سات تیر شه انا لله و انا الیه راجعون ابو بکر صدیق پس خبر لاړ چراشه صدیقا اته چې په کوم شمه باندې پتنګ وی هغه شمنن فنا شو ابو بکر په منډه منډه راغی پر رسول الله ورسم لاست او په دواړه مخه سب کړو او چغه والے وا حبیبا وا حبیبا وا خلیلا ان الله لا يجتمع عليك موتتان اے زما محبوبا الله بدو مرګ پتا نه جمع کئ یو مرګو چراله او ته په وفات شوي حضرت عمر په کوڅه کې واوریدل چې زما محبوب وفات شو تورای راوستا وې زما دې په خدا قسم وي کچاو ویلې چې رسول الله وفات شو نو اس بپدی تورت سر قلم کما کچاو دماغ کار پرے ابو بکر پروت سردار کونین سرا کله په یو مخ سپي کله په بل او چغه وی وا حبیبا وا خلیلا جواب ورغه چې ابو بکر بار روزه عمر تور راوسته د چې کچاوي چې حضور وفات شو سر ته پرې کوم اوس با عمر قتل عام جوړ کی صدیق اکبر پمن لروت ابو عمر دلا سونیو مسجد نبوی ته بوت او کینولو په منبر تقریر وک چې وما محمد الا رسول نو محمد مگر یو رسولو دنا مخکم ډیر انبیاء تیر شوی دی یو مرګو چرالاو دیم پی وفات شو لیکن اے صحابہ واوری من کان یعبد محمدا ان محمدا قد مات اے صحابہ چاچ د محمد رسول الله عبادت کولو نو محمد رسول الله نن وفات شه پس عبادت پرې دی ومن کان یعبد الله
ان الله حي لا يموت، او چا چې د خدای عبادت کولو نو الله پاک به ټولو مرجوان دی. دا تقریر یو که ان شاء الله العزیز. دین مخکې مضمون بل سبا چې کوم جانانه مل سره جلسه ده که خدای ته منظور وا، دین مخکې به بیا التزو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الكفار والمشركين. الله پاک دې تاسو څومره حضرات چې د لری لری نه یاد دي کلی خلق د جلسې تراغلي، خدای دې تاسو ټولو شری مقاصد پوره کړي. الله پاک دې مونږ او تاسو ټول په خپل مقاصدو کې کامیاب کړي. په اخلاص دعا وکړئ چې الله روس تباہ کړي، الله امریکا تباہ کړي، الله اسرائیل تباہ کړي. اے الله نوم کفار تباہ او برباد کړي. خدای د مسلمانانو بول بالا کړي. اے الله مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي. خدای زمونږ د ملک یا الله په اصلي مانو کې اسلامي ملک کې، خدای په صحیح مانو کې اسلامي ملک کې، خدای زمونږ د ملک قانون قرآن کې، خدای زمونږ د ملک قانون قرآن کې، خدای زمونږ د ملک قانون قرآن کې. یا الله کل مریضانو له شفا ورکړي، د کل غریبانو په حال باندې رحم وکړي، شرم پرده مو ساته. اے الله زمونږ بچو ته هدایت د نیکۍ وکړي، خدای زمونږ خزو ته هدایت د نیکۍ وکړي. یا الله هغه رنگ د اسلام کې مونږ رنگ کې چې کم رنگ کې د صحابه رنگ کړي، خدای هغه درد زمونږ پزړه کې د خپل ځان او د خپل حبیب متعلق پیدا کې چې کم درد د ابوبکر او د عمر پړه کې. اے الله چې کم درد داغي پړه کې، خدای هغه درد مونږ تم نصیب کړه. اے الله هغه درد مونږ تم نصیب کړه. اے الله درد مونږ تم نصیب کړه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. گران محترم اوریدونکو د مولانا محمد امیر بجلیگر صاحب په 31 نمبر کیسټ کې تاسو د حضور